ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا عظیم. زما ډېرو عزتمندو قدردانو مسلمانانو ورونو، څرنګه تاسو ته معلومه ده چې جامع محمودیه تورنګزی دا یو ډېره قدیمه مدرسه ده او الحمدلله د ډېر زیات خدمات دي. تاسو وینئ چې نن الحمدلله په اشنغر کې او دغه شانتې تقریبا په KPK کې دا کوم د مدرسو جال خور دی، په دې کې الحمدلله بنیادي کردار چې دا د جامع محمودیه تورنګزی دی. نو عزتمندو زه تاسو ټولو مسلمانانو ورونو ته او خپلو متعلقینو ته، شاګردانو زړو نوو ته او یارانو دوستانو ټولو ته د قرآن عظیم الشان په دې آیات مبارکه کې چې الله جل شانه فرمایي تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یو جامع لفظ قرآن پاک چې دا بیان فرمایلی دی. تعاون دا په مختلفو قسمونو باندې وي. دا تاسو ته پته ده چې د طالبانو یو خادي ده، یو د هغې یو خوشحالي ده. نو څنګه چې زموږ د پښتنو دا عادت دی چې په واده کې څوک کټونه راوړي، څوک بالښتونه راوړي، څوک اوبه راجمع کوي، څوک هسې مېلمنو ته استقبال ته ولاړي. نو دا چونکې د ماشومانو طالب علمانو یو خادي ده، نو زه ډېر امید لرم چې انشاءالله تاسو ټول مسلمانان به د هغې د دلجویۍ لپاره او د هغې د خوشحالۍ لپاره صرف په دې اجتماع کې د دعا په نیت باندې او چې دا اجتماع کامیابه شي او تاسو د طلبه کرامو حوصله افزایي کې او په دې تقریب کې تاسو د جمعې مبارکه ورځ ده د مانځه نه انشاءالله دا شروع کېږي چې مانځله تاسو ټول مسلمانانو په اتفاق سره په محبت سره راشئ او د طالبانو دا خادي دا دې له چې دی نو دا تاسو ښایسته کې په خپل حاضرۍ سره په خپل موجودګۍ سره او دا کوم مشران علماء کرام چې راځي د هغې ادب او احترام دا دی چې د هغې کومه وینا ده، تقریر دی، واعظ نصیحت دی چې دا موږ ډېر په شوق او محبت سره ادب سره وورو او په دې اجتماع کې تر اخري پورې تر دعا پورې موږ شرکت وکړو، په دعا کې شامل شو او د دې ځای نه د رحمت او برکت دا ډکې جولۍ ځان سره کورونو ته یوسو. انشاءالله زموږ امید دی چې تاسو به کخیري په دې اجتماع کې حاضري کوئ او زموږ لپاره به زموږ دلچوي به کوئ او موږ سره په دې کې دغه تعاون انشاءالله فرمایي. چې تاریخ دی فروری دا راتلونکې جمعه ده او د جمعې د مانځه نه به چې دی نو انشاءالله د پروګرام شروع کېږي او شیخ صاحب د مازدیګر د مانځه نه پس د هغې بیان به وي او هغې به اخري دعا هم کوي او دسترباندي به مغوي کوي انشاءالله.